بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ایاز خان او تاسو ګورئ پیام خیبر ټي وي. ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ د ښکلا داسې په خیبر پښتونخوا کې مختلف ځایونه دي. دې وخت کې موږ موجود یو کوزهګلۍ کې چې ورسره 2 قدمه کې ایوبیا ده. نو ملګرو دلته د دې ځای ښایست تاسو ګورئ. دلته کې زموږ پښتانه وروڼه دي، دا تاسو کتی شئ څومره ښکلې دغه سره تصویرانو دپاره ځای برابر کړی دی، مېلمنو دپاره ځای برابر کړی دی. نو دلته راځي خلک تصویرانو باسو، ګورو چې په دې موسم کې په دې وخت کې یا په سیزن کې دلته دې ته څونه منافع ملاویږي یا په دې وخت کې دې ته خساره وي یا نورې څه خبرې مخې ته راتلېږي. آیا یو څو ورځې مخکې په مري کې چې کومه حادثه شوې وه نو په هغې حوالې به هم دې نه پوښتنه کوو. نو راځئ موږ سره اوسئ. موږ سره دلته کې یو ملګری ولاړ دی، د دې ځای اوسېدونکی هم دی او دلته کې به ترېنه پوښتنه کوو چې آیا څه حالات دي دلته کې دي. السلام علیکم. موږ دلته د 4 کال نه کار کوو جي. دې په د مري کې چې حادثه وشوه دغې وجې نه اوس دلته سیام ډېر کم راځي او کومه چې راځي هغه یارېږي ډېر. لکه حادثې مري کې شو دي دلته نه شو، خو د هغې د وجې نه دلته هم خلک یارېږي. نو په کار باندې ډېر اثر پرېوتی دی، هغه شان کار نشته. په مري کې چې کومه حادثه شوې وه هغې باندې تاسو څه نظر اچوئ؟ نو هغه خو لکه د واورې د وجې نه وشي، یو خو د ګاډي کې خلکو ویټرې پرېښودې د هغې د وجې نه شوه، او د مري خلکو خو دغه کل د هغه منو ریټونه هر څه زیات وو، خو دا علاقه ورساسې بدنام شو ده. دې کې انشاءالله هېڅ داسې حادثه نه ده شوې. دا راته ووایئ دلته چې کوم مېلمانه راځي او هغوی دلته کې دا څنګه محسوسوي؟ دا تاسو دونه ښکلي ځای برابر کړی دی. دا خو مخکې ډېر ښه محسوسه او زمونږ ریټ هم نشته، که چا 20 راکړې 50 راکړې 100، خو اوس خلک یېرېږي مونږ ته هم نه ودرېږي، بس د لرې نه ګوري او سیده اوړي ځي. ستاسو نور څه آمدن شته که نو همدې ته صرف ناست یې؟ او آیا مخکې به څومره آمدن کېده ستاسو په دې وخت کې څومره کېږي؟ مخکې به کېده چې 2500-3000 روپو کار کېده، اوس کله 200 وشي کله 100 وشي دغه. او نور زمونږ کار د دې نه علاوه نشته په ژمي کې. مشکلات خو ډېر دي، سهار د مهنګایي په صحیح حساب دي، مشکلات خو یو نشته دي. دې وخت کې موږ سره یو بل مېلمه موجود دی، هغه چې کوم دی راغلی دی تصویران وباسي. ګورو به چې دی دلته کې په څه حواله باندې دلته کې دا ځای خوښ دی یا نور څه داسې څخه مشکلات ورته ولې چې دی خو کوزهګلۍ کې دي. نو آیا دې مري ته تللي دي یا نه دي تللي یا تلل غواړي؟ ولې چې زموږ پښتنو سره زموږ مسلمانانو وروڼو سره غټه حادثه شوې وه او هغې کې د مري خلکو زیاتې کړی و. نو راځئ دې مېلمنو نه تپوس کړو. اسماعیل لامله موږ راغلي دلته کې ټور باندې راغلي، خو لکه هېڅ مسله نشته دی. خلکو هسې افوا وه، هسې یو دغه جوړه کړې وه چې دلته ګراني ده، دلته مطلب دا دی داسې دي هغسې دي، خو هېڅ هم نشته دی. دلته کې ښه مطلب خپل انجوی له راشي، خپل دغه له راشي. خلکو څه وي چې ګراني کم ځای کې ده او ولاړ کم ځای کې؟ زه دلته کې دغه ګلۍ کې کوزهګلۍ کې ولاړ یم، خو خلک مري دغه کوي، خو دې ځای پورې داسې څه مسله نشته دی که نه، د ګرانۍ څه مسله نشته دی. موږ خپله دلته کې کمره ونیوله، لیکن د هغې ریټ هم داسې صحیح ریټ و، لکه په دغه باندې ښه ریټ و، لکه داسې ډېر زیاتې او دغه والا ریټ. ټیک شو جي. دلته کې موږ سره یو بابا موجود دی، بابا سره به خبرې کوو چې هغه په دې حواله باندې څه وایي. بابا جي څنګه یې؟ څه حالات دي؟ حالات خو چې دی نو ګډوډ دي، ولې چې زما نوم امیر محمد دی. که چېرته زکاتي پیسې راشي غریب لږ پکې یوه پیسه هم نه ورکوي، هغه غټان یې خوري او غریب پکې غرق دی. هغه خو بس الله دې رحم وکړي. زمونږ خو ته راشي بل راشي د الله په نامه راله سراج که نه الله خیر سلا رزق الله پاک ورکړي. بېشکه. خو دا راته ووایئ تاسو مخکې به دلته کې څومره سیل کولو او اوس څه حالات دي؟ مخکې خو صاحب دلته کې چې دی نو دا زما بچي دي ښه صحیح، او ما به دې سره 10 کیلومیټر چې کم دی پنجاب مخې ته پنجاب شروع کېږي. نو عرض مې دا کولو چې تاسو دلته کې راشئ، چکر ولګوئ. دا غریبانان هم دې ته ناست دي، له 100 روپو ته ناست دي چې د حکومت د سایټه خو دې ته هېڅ نه میلاویږي. نو پروګرام راغونډول غواړم کیمرامین رحمان الله سره ایاز خان، پیام خیبر ټي وي، کوزهګلۍ.